أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. سورة هود 13 سپارہ او په سورة هود کې 109 نمبر آیات دی. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تكونوا مكيغتا في ريب فشك مما داغنا يعبدو چې بندگی کوي داخل هؤلاء داخلق ما يعبدون بندگی نه کوي دوی الا مگر کما يعبد پشان داغي چې بندگی کوله آباهم پلارانو د دوی من قبل مخکې د دینه. مخکې دا خبره تیره شوله چې الله سبحانه وتعالی فرمایي ويوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. الله رب العالمین فرمایي چې کله د قیامت ورځ راشي د قیامت پر ورځ به څوک د رب العالمین په مخامخ خبرې نشي کولی الا بإذنه مگر دا چې الله چاته اجازه ورکړي. الله تعالی فرمایي چې په دغه ورځ بعضې خلک بدبخت دي بعضې به نیکبخت دی. بیا د نیکبخت مبارک جنت ذکر کو او بدبخت مبارک وګورئ فاما الذين شقوا ففي النار. الله هر چې هغه څوک هغه کسان دي چې هغه بدبخته شوي دي د هغوی دپاره اور دی او دې اور ته به الله سبحانه وتعالی دوی داخلوي دغه بدبخته او په دې اور کې به همیشه وي. د کې به دا چغې سورې رامباړې د خرو په شان اوازونه به کوي. واما الذين سعدوا ففي الجنه. هر چې هغه کسان دي چې نیکبخته دي نیکان خلک دي الله یې هغوی په جنت کې او یعنې همیشه دپاره په جنت کې د هغې نعمتونه هر څه د هغې همیشه به د قرآن کریم عادت دا دی چې کله یو لفظ ذکر شي یعنې څه خو یا یو لفظ مهم وي نو د هغې وروسته خپله تفصیل کوي. دلته هم دا مهمه خبره بیانه شوه چې بدبختي او نیکبختي د جنت او د جهنم ذریعه ده. یعنې انسان نیک عمله دی دا نیک عملي د دغه انسان د جنت ته داخلېدو یو ذریعه ده. یو انسان بدبخته دی د بدبختۍ د جهنم ته د داخلېدو یو ذریعه ده چې انسان به جهنم ته داخلېږي. نو د یو سړي په ذهن کې دا سوال خامخا پیدا کېږي چې موږ ته د بدبختۍ او د هغې اسباب بیان شي. یعنې هغه داسې کوم اسباب دي چې د هغې په وجه باندې انسان بدبخته کېږي د هغې نه ځان وسات او چې کوم د نیکبختۍ اعمال دي چې هغه موږ هغه اسباب استعمال کړو چې موږ نیکبخته شو نیکان صالحان شو. نو اول کې الله سبحانه وتعالی د بدبختۍ اسباب ښودلی دي او بیا د نیکبختۍ صفات راوړي دي چې د نیکبخته انسان د نیک انسان دا صفات دي. د بدبختۍ ډېر اسباب دي یو مختصرا به یو څو ذکر دی وخت مطابق. یو دا دی الشرک بالله عند رب العالمین سره شریکان جوړول د عبادت د غیر الله د لویه بدبختي ده چې انسان د غیر الله عبادت کوي. او د مخالفت آیات الله د الله د آیاتونو مخالفت او د هغه سره ضد کول. هغه دا مجرمان به وایي قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. دوی به وایي یالله یعنې په موږ باندې زموږ د بدبختي غالبه شوې وه. نو وجه څه وه؟ مخالفت آیات الله د الله او د هغه د رسول یعنې د الله د رب العالمین د آیاتونو نه مخالفت کول یعنې د هغې سره ضد کول. او دریم نمبر ترک الصلاه یعنې مونځ پرېښودله. چې کله یو انسان مونځ پرېږدي په دې سره دا انسان بدبخته کېږي بدبختي هغه صفات په دې کې پیدا کېږي.
او بل صفت الظلم علی عباد الله د الله سبحانه وتعالی په بندګانو باندې ظلم کول، په مسلمانانو باندې ضرر ورکول، دم د بدبختیا سبب د چې انسان بدبخت کیږي، چې مسلمان ته باندې ظلم نه کوي هغه ته ضرر نه ورکي، کوو دی نو بدبخت کیږي. او بل سبب اکل الحرام، یعنی حرام خوړل، لکه څوک چې حرام خوري نه عبادت نه قبلېږي، نو چې عبادت نه قبلېږي نو بدبخت شي. او بل سبب د قسوة القلب، د زړه سخواله، نو کله چې انسان زړه سخت شي نو دغه انسان بیا بدبخت شي. او بل سبب د طول العمل، امیدونه اوږدول، د دې سره انسان بدبخت کیږي. او بل سبب چې انسان بدبخت کیږي الحرص علی الدنیا، یعنی دنیا باندې حرص کول، یعنی دنیا مې ونه ګټله. اگر دا درې وړ اسباب په یو ضعیف روایت کې راغلي، اگر که د معنی په لحاظ باندې صحیح دی. قرآن کریم کې د بدبخت انسانانو ډېر لوی صفات راغلي دي، خپل ذکر ان شاء الله ذکر وشي. نو په دې کریمه کې د مشرکینو په شرک باندې رد کړی دی، سخت رد ورکړی. الله سبحانه وتعالی فرمایي فلا تک فی مریة، نو مکه کې ته په شک کې مما د هغه نه یعبد هؤلاء چې بندګي کوي دا خلق. په دې آیت کې خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی، لیکن مقصد ته نور خلق دي چې تاسو الله سبحانه یعنی په دې کې شک مه کوئ، یعنی شک په څه کې مه کوئ، یعنی د کفار مشرکینو په د معبودانو کې شک مه کوئ، یعنی په دې کې هیڅ شک نشته دا خلک ګمراه دي، باطله دي، په باطل باندې روان دي، چې د هغوی په زړونو او دماغ کې د بوتانو د نورو باطلو معبودانو د دروغو معبود کېدو یعنې څه قسم شک وي. ځکه نبي صلی الله علیه وسلم د دې قسمه شکونه هغه پاک دی. بیا د دې څه مطلب دی چې د دوی د عبادت د غیر الله نه شک مه کوه، یعنې فلا تکو فی مریة، نو مه کېږه ته په شک مما د هغې نه یعبدو هؤلاء چې دا خلک یې بندګي کوي. د دې مطلب بیا څه شو؟ دا خو هر چاته معلومه چې دوی عبادت د غیر الله کوي. نو بیا د دې مفسرینو یو څو مطلبونه بیان کړي. یو مطلب د دې دا چې فلا تکو فی مریة مما یعبد هؤلاء ای انهم ضلال، یعنی د دې خلکو په بندګۍ کې شک مه کوه چې دوی په دې کار سره ګمراه شوي دي، یعنی د دوی په ګمراهۍ کې شک مه کوه، یعنی دا دي ګمراه، یعنی څنګه چې دوی مشران ګمراه او دغه شان دا خلک هم ګمراه دي، په باطله باندې روان دي. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی د دې مشرانو ته عذاب ورکړی په دې ګمراهۍ باندې، دغه شان دوی ته هم عذاب ورکړي. یا په دې فلا تکو فی مریة مما کې دا ما مصدریه دی، او مما په معنی د فی ما سره دی، یعنی فلا تکو فی مریة فی بطلان عبادت هؤلاء، یعنی د دې د عبادت په باطل والي کې هیڅ شک مه کوه، دا باطل دی. یعنی چې د کم باطل معبودانو عبادت کې دا ضایع دی، برباد دی. لکه څنګه چې د دې مشرانو د غیر الله بندګي کوله، د بوتانو عبادت کوله، څنګه چې د هغې بندګي ضایع او دغه شان د دوی د هم ضایع ده چې د دې باطل معبودانو بندګي کوي. یا دا من اجلیه دی او معنی دا ده فلا تکو فی مریة فی التوحید من اجل ما یعبد هؤلاء، یعنی د مشرکانو د عبادت په وجه په توحید کې چرته شک ونه کړي، بلکې ما یعبدون، یعنی د دوی عبادت د غیر الله داسې بې دلیله او په تقلید باندې بنا دی لکه څنګه چې د مشرانو عبادت. یا معنی دا ده فلا تکو فی شک من سوء عاقبتهم، یعنی د دوی د عبادت نه شک مه کوه چې په دې سره دوی عاقبت او انجام خرابېدونکی دی، یعنی دې خلکو یعنی انجام دا خرابېدو والا دی، خرابېږي به یعنی په دې عمل سره. یا په دې کې دا ما معنی د الذي دی، یعنی معنی دا ده فلا تکو فی مریة من الذي یعبدونه ای ما یعبدونه غیر نافع لهم ولا ضار ولا تأثیر له فی شیء، یعنی شک مه کوه د هغه شیانه چې دوی عبادت کوي چې دغه معبودان دوی ته نه څه فایده ورکولی شي، نه ورته څه ضرر ورکولی شي، څه تاثیر پکې نشته دی.
دغه دا مطلب هم صحیح دی چې د معنی باطل معبودان مراد شي، یعنی ته د کافرانو د معبودانو په باطل کېدو کې بالکل شک مه کوه، بلکې دا دی باطل. یعنی دوی چې دا کم معبودان جوړ کړي دا هم باطل دي، او د دوی پلاران نیکونه چې کم باطل معبودان جوړ کړي دي هغه هم باطل دي، دروغجن او باطل دي. الله سبحانه وتعالی فرمایي ما یعبدون بندگی نه کوي دوی الا مگر کما یعبدو پشان دا یعبدو چې بندگی کول آباهم پلاران د دوی من قبل مخکې د دینه، لکه څنګه چې دوی پلاران نیکونه دا بوتان جوړ کړو دغه بندګي کوي، د خندي خلکو بوتان جوړ کړو دغه بندګي کوي، باطل باندې روان دي. الله تعالی فرمایي وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ یقینا مونږه پوره ورکون کې دوی ته نصیبهم برخه د دوی غیر منقوص چې کم بنکلی شي. ان د دې برخه نه څه مراد ده؟ ان الله وی وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُم یقینا مونږه پوره ورکون کې دوی ته نصیب برخه د دوی، یعنی موږ به د دوی د پلارانو نیکونو په شان دوی ته هم عذاب ورکړو، لکه څنګه چې دوی پلار نیکه په غلط معبودانو د دروغجنو معبودانو بندګي کول الله یې په عذاب راوست هلاک هم کړه، دغه شان دا خلک د دې بوتانو بندګي کوي الله دوی هم هلاک، لکه څنګه چې هغه ته په دې عذاب کې پوره حصہ ملاوي شو دغه شان دوی ته هم په دې عذاب کې پوره حصہ ملاويږي. د حصې نه مراد حصہ د عذاب ده، چې د عذاب د حصہ به ورته ورسېږي. الله سبحانه وتعالى دې متاثر په دې باندې کول توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.